السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د رب امید د چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه وئ او الله مو روغ جوړ او د صحت په جامه او خاد او باد لره ګلي ګلزار لره. ملګرو نن مې ستاسو په خدمت کې یوه داسې وظیفه او داسې نبوي ذکر راوړی چې الله تعالی به تاسو د هغې په ویلو او د هغې په لوستلو سره د هر قسمه درد او د هر قسمه بدني تکلیف نه خلاصوي او نجات به درکوي. راځئ چې وګورو هغه الفاظ څه دي او حدیث څه دی، چا ویلي دي، څنګه ویلي دي. نو حديث د مسلم کی راضی عن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم. د عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنهما روایت ده چې هغه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته د هغه درد او تکلیف فریاد چې هغه کله نه اسلام راوړی او دغه درد محسوسو او دغه درد پر د په بدن کې. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی رسول الله ورته سوویل، نبی رسول الله والسلام ورته وفرمایل ضع يدك على الذي تألم من جسده. وای چې په کوم ځای کې ستا په جسم باندې درد دی هغه ځای باندې خپل لاس کېږي. د ترمذي او د ابو داود په روایت کې دا دي چې خپل ښی لاس پکې وقل اووایا بسم الله ثلاثه، درې کرته بسم الله وایي، بسم الله بسم الله بسم الله. وقل 7 مرات او بیا وکرته دا کلمات وایا، اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. پناه غواړم په الله سره او د هغه په قدرت سره د هغه شر نه چې هغه زه محسوسوم په خپل بدن کې، و احاذر او زه د هغې نه یریږم او زه د یره محسوسوم. دا کلمات بیا د امام مسلم دا روایت په کتاب السلام کې باب استحباب وضع يده على موضع الألم، په دې باب کې د حدیث نمبر 2202 نمبر حدیث په دې باب کې او په دې کتاب کې دا حدیث چې کوم دی امام مسلم رحمه الله خو د دې دومره الفاظ امام ترمذي او امام ابو داود چې کوم روایت راوړي نو په هغې کې ورسره دا خبرم ده وایي ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيره. وای چې کله ما دا عمل وکړو نو الله تعالی زما هغه دردونه ختم کړل کوم چې ما او همیشه و چې ما به خپل اهل و عیال ته د حکم کو ورته مې دا ښودل وغیرهم او د هغې نه علاوه نورو خلکو ته، یعنې دا کلمات مې ما خلکو ته ښودل. نو صحابي څوک دی؟ عثمان بن ابي العاص الثقفي. هغه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عمل او په دې وینا باندې عمل وکړو، زما دردونه ختم شو او زه روغ شوم. ما به بیا خلکو ته د دې وظیفې ورد ورکو او د دې وظیفې تذکره به مې خلکو ته کوله او دغه رنګې اهل و عیال ته. نو چې تاسو په کوم بدن کې په کوم ځای کې درد محسوسوئ ښی لاس پرېږدئ، 3 پیرې بسم الله او 7 پیرې دغه کلمات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا کلمات الله تعالی روغ جوړ کړي. د ترمذي روایت امام ترمذي دا روایت په دغه الفاظو په ابواب الطب کې باب ما جاء في دواء ذات الجنوب کې دا راوړی او د حدیث نمبر دی 2080. او امام ابو داود په کتاب الطب کې باب کیف الرقا کې حدیث نمبر 3891 نمبر دی. دا حدیث په خپل کتاب کې هغه په دغه نمبر سره او په دغه باب او دغه کتاب کې ذکر کړی دی. نو راځئ چې د نبی علیه الصلاة والسلام علاجونه او د هغې دمونه خپل کو او په خپله وویو. دې ځای کې مسله یاده که ځان سره یو خو دا مسله چې ګوره صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام دا نه ویل چې راشه بچیه سره
خلق وای کنه ويره زمون په خله کې تاثیر نشته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خلی د تاثیر او د غی د یقین په باره کې خوش نشته خو صحابي ته وای تو وایا قل تو وایا تدا کلمات وایا نو زما عزت مند په خپل الفاظ د کوي نبوي نسخې د کوي نبوي علاجونه د کوي او نبوي دمونه د کوي او هغه دمونه به په خپل ځانو په خپل بچو په خپل اهل او عیال باندې وای او الله تعالی دې سره زمونږ تاسو له شفای کامله عاجله مستمره ایمان نصیب کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین والسلام ورحمة الله وبركاته.